Welcome to Pashto Code Hub. Don't just watch, learn and learn. Assalamu alaikum and welcome to Pashto Code Hub. نن زموږ څلورم کلاس دی او څلورم کلاس کې موږ ډسکس کوو امیج او ورسره مارکیو ټیګو. اوس امیج به ته خپل ویب سایټ ته څنګه راولې ته چې ویب سایټس کولاو کې کنه نو مختلف قسم امیجز تاسو شو کیږي. مثلا امیجز سرکل شیپ کی سکوير شیپ کی دا امیجز به څنګه ته ډیزاین کې څنګه به خپل پیج ته راولې. دا غي نه علاوه مارکیو څه ته وایي مارکیو ډایرکشن وغیرہ څنګه چینج کی مارکیو یوز څنګه دی کنه دا ټول به دې کلاس کې ان شاء الله موږ تاسو ډسکس کوو. نو پریکټیکل ورک سایت ته ځو. سمپل ماډل ته یو لیکچر 4 سلایډز او د پاره چول دغه کې لګړې تیوري دا به تاسو سره ګروپ کې شیر کوم. مونږ ټاپک مساده امیج انسرشن چې ته په خپل ویب سایټس کې امیج څنګه راوړي. نو پریکټیکل ورک سایت ته راځو کنه نو تاسو به ان شاء الله مکمل کلیر شي. ها نو مونږ HTML فایل څنګه کریټ کې چې څنګه تاسو ما پریویس کلاسز ډسکس کړو. رائټ وکلیک کې نیو ته راشي ټیکسټ ډاکومنټس باندې وکلیک کې دلته نیم ورک که هر څه نیم تور کې فار ایگزامپل زما ټاپک ته امیج نو د امیج نوم ورکو او ډاٹ txt بر وان کې ډاٹ html وسلیکټ کی څنګه زه کلیک کوم یس کوم نو ما سره html فایل کریټ شو. سمپل ماده په سبلایم کې ما اوپن کو داخل پکې هیڅ نشته او دلته ماده کروم کې کولاو کو صحیح ده image.html نو منی لیکل به څنګه راولم. بیسیک سټرکچر موږ already ډسکس کړو. html وها کنټرول سپیس مثلا بیسیک سټرکچر راغلی صحیح ده. سمپل دا متن ریموو کو او دا متن ریموو کو چې کنفیوز کیږي نه صحیح ده. کنټرول سره نه سیو کو او دلته ما ټاپک ورکو امیج انسرشن کنټرول سره ما سیو کو چې پیج څنګه ریفریش کړم نظر کا ټایټل ما سره چینج شي صحیح ده. دا غینه بعد ما سمپل بودی ته زرالم او دلته مې یو h2 ټیګ راوستو دې کې مې لیکو today topic is image insertion. کنټرول سره ما سیو کو پیج مې ریفریش کړم ما سره today topic is image insertion او دا سنټر ته راولم. سمپل الاین سنټر کنټرول سره سیو کو پیج میں ریفریش کو نو سنٹر ته راغی. فار ایگزامپل زم چې لاندې یو لاین وته راشي نو سمپل لاین راوستل لپاره ما دلته اچ ار لیکو کنټرول سره ما فایل سیو کو پیج میں ریفریش کو نو لاین نمبر راغی. زم د لاین نه بعد دې ځکه دی امیج راشیو نو امیج راوستل لپاره سمپل ما لاندې دلته رالم img مې لیکو کنټرول بٹن مې ونیسله او سپیس مې کلیک کو ms tag ما سره خپل راغی. جست انټر مې کو ms tag ما سره کولاو شو. تاسو ما په سیکنډ کلاس کې آی تھنک ډسکس کړو چې ټیګ دا سړي کنه چې دا کلوزینګ نشته چې څنګه hr ته د کلوزینګ نشته د h2 کلوزینګ شته نو د image ما ټیګ کې راځي کنه چې دا کلوزینګ نشته. ms tag چې څنګه اوپن کوم نو ما سره پکې یو اټریبیوټس اتوماتیکلی راشي src مطلب سورس چې تکم image راولي کنه ته هغه پات دلته ورکا ضروری ده کنه چې تاسو سره کوم فولډر کې تکار کې کنه نو هغه فولډر کې تاسو سره امیج موجود دي صحیح ده. دلته ما یو فولډر جوړ کړل د امیجز او دا یو امیج مې پکې چولې 1.jpg صحیح ده. کچره دا امیج ما سره دلته کولاو پروتي دي دلته امیج دا اوس 1.jpg او زما فایل دا دی نو بیا په سمپل د دې امیج نوم دلته ولګي 1.jpg دی. زه سمپل دلته کاپی کوم چې به هی مسټیک چانس پکې ناراضي. کنټرول ا سره سلیکټ آل کنټرول سی سره کاپی او دلته رالم کنټرول وی سره پیسټ کنټرول اس سره ما سیو کو او دلته مې پیج ریفریش کو اکه امیج ما سره دلته راغی صحیح ده. اوس امیج خو تاسو سره راغی د امیج سایز ډیر زیات غټ دی صحیح ده. د امیج سایز به څنګه وړي کوم اټریبیوټس خپل دا یو اټریبیوټس کمپلیټ شو. سیکنډ اټریبیوټس سمبل دراشه دلته مولي کو width کې ما فار ایگزامپل 200 پکسل کو پکسل څه ته پکسل دیزه پورې سمپل دو نو پیج نه کنه چې پکسل یو یونټ ته صحیح ده. سونه پکسل از سیوا کوما نو پکچر سایز به سیوا کیږي سونه پکسل څخه کومه پکچر سایز به کمیږي. فار ایگزامپل ما 200 ور کو پیج میں ریفریش کر پکچر سایز کم شو صحیح ده 200 پر ما 500 کو کنټرول سره ما فایل سیو کو 500
صحیح سیوا شو صحیح ده ویډ چې زه سیوا کوم کنه هایټ اتوماتیکلی وسره سیوا کیږي او البته کته چې نه زه هایټ ځان جدا یوز کوم نه ځان جدا هم سیوا کول شي سمپل دلته مولي کو هایټ 800 پکسل نو بیا به څه چلو شي هایټ په داسې بلک स्ट्रेच नूरो 800 पिक्सल बता हाइट पे सेवा शी دا मतलब 800 पिक्सल دا से बाने 800 पिक्सल वर्टिकल 800 पिक्सल छ और हॉरिजॉन्टल मासा सुन शो 500 पिक्सल सही है हो गुड प्रोग्रामिंग हाइट में यूज करे ऐसे जगह जे वेट ऑटोमेटिकली दा सर हाइट कंट्रोल की सीधा हो एट्रीब्यूट से देते यूज को लिशी द स्लाइड्स की तरफ सरमा ऑलरेडी दिलता डिस्कस कर ली कना चिताओ एमएस संगरा वाले सरसी पे संगरा वाले वेडो हाइट पे संग सेवा की टूल पर की नंबर पर नंबर डिस्कस की हुई वो द इमेज एट्रीब्यूट्स देर से आती है उस यो एट्रीब्यूट्स मासा सिंपल दायो शो देम एट्रीब्यूट्स मासा दायो शो उस ड्रेम एट्रीब्यूट्स जे डिस्कस को मकना फॉर एग्जांपल यो कसवी करे चीजें ते इमेज ला मूवमेंट वर कोम दी खो रावलम या लान दे रावलम या बरे बोजम न संग बजा बोजम सही सीएसएस को कल खल मुंगा ला इज कले ने देन पे एचटीएमएल बांधे मुंग कार को सही सीएसएस की भी जेट इजी शो टूल कार वर आवर वक्त मुंग बे सीएसएस बांधे को हो पहल खल एचटीएमएल बेसिक्स द कोड पर जरूरी था पता करना सी इमेज ला मुंगा एचटीएमएल पर जरिए बांधे मूवमेंट संग वर को सही सिंपल से दिल तरा लमा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तवर के कहना नो एच ना हॉरिजॉन्टल स्पेस एच स्पेस सुन स्पेस तवर के करना फॉर एग्जांपल मोर को 300 पिक्सल ये 300 पिक्सल दे हॉरिजॉन्टल मूव का रिफ्रेश में को 300 पिक्सल हॉरिजॉन्टल दे मूव को कदे पिक्चर्स विड्थ से कम 400 पिक्सल को पेज में रिफ्रेश को तो लोकेशन सही है जेम से इग्नोर दे खरा वाला मैं भी से चल को इग्नोर वाले 500 पिक को सेव में रिफ्रेश में को नॉर्म दे खरा वापस से देखो बोझ बस पोजीशन दा वाला कम का 400 पिक्सल का लिख रहा देखो बशी सही है मुझे लिखलान दे रहा वाला नो आगे द पारा एच स्पेस हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल स्पेस सही है वर्टिकल स्पेस तब सिंपल वी स्पेस फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल 300 पिक्सल चलो कंट्रोल इस तरह पे सेव को पेज में रिफ्रेश कर 300 पिक्सल मासरा लांदे रागे तो खपली मर्जी सरा इमेज ला मूवमेंट्स वगैरह वर कोल शे मा सिंपल दलता 50 पिक्सल को दलता रागे सही है नदी तरीके से तो इमेज ला मुख्तलिफ किस्म एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई कोल शे दीजे पर मुंगा इमेज ला सो एट्रीब्यूट्स को यो एट्रीब्यूट्स 2 3 सलो और दसा हाइट सरा 5 एट्रीब्यूट शे दनी ने अलावा ते इमेज ला टाइटल वर कोल शे संग ता हेडिंग ला वर कोल शे फॉर एग्जांपल दमा ओलिगो पे पुश्तो कोड हब कंट्रोल इस तरह फाइल सेव को उस द टाइटल से कर दे तो समाउजी सिंगल जिंदा पास माउस रावले में करना सिंपल लिखल पे पेशी पुश्तो कोड हब ने टाइटल वाले तो वर्क कोल शे ताकि नहीं अलावा इमेज ओवर एट्रीब्यूट से करना अगे तो भाई बॉर्डर फॉर एग्जांपल दिलता मा बॉर्डर को 2 पिक्सल कंट्रोल इस तरह फाइल सेव को पेज में रिफ्रेश को गियर चापे रहते ना 2 पिक्सल बॉर्डर आगले और इमेज हम ब्लैक ते बॉर्डर ब्लैक ही करना न तो उसका शोकी ही ना सवारे भी हम बॉर्डर ले कलर्स वगैरह बस एसएस पे जरिए बाने पासाना बाने चेंज कोल शो ज बॉर्डर फॉर एग्जांपल 2 पे 20 को बना तो उसको वाज़ेह पता लग जाओ यार बॉर्डर से वाशे दे बॉर्डर पे अप्लाई शे दे सही है नो स्टिल इमेज ब्लैक ते करना न बॉर्डर पता लगी ना हो 200 को में उस पे था भी ही सही अंदाजा हो लगी सही है न बॉर्डर पे दादी स्टिल अप्लाई शिवे दे इमेज जमा दीजे न तर दीजे पूरे दे ना बाकी गियर चापेरा बॉर्डर दे खुद नगद बॉर्डर सुगनो और की ज्यादा न ज्यादा 2 पिक्सल वर की या 1 पिक्सल वर की सही है कैसे बदल इमेज यूज को मकाना नो तो मुकम्मल डिफरेंस पता हो लगी आओ बॉर्डर कार की तस्वीर की बदल इमेज यूज के पता बदलता हो लगी सही है इमेज हम ब्लैक थे और बॉर्डर ब्लैक थे नदी पहुंचे तो उसका डिफरेंस पता न लगी कैसे दलता नबल इमेज रहा वाला मा फॉर एग्जांपल मा यो इमेज कॉपी को और द इमेजेस फोल्डर की में दलता दारे पेस्ट को लोगो डॉट png पनु मा दे सही है उस दखा इमेज बजे संग रहा वाला मा जेम ची यो बल इमेज रहा वाला मिया द इमेज रिमूव को मोदख का इमेज रहा वाला मा नजमा पा फोल्डर की दन्ना क्लास 4 के दलता इमेजेस के दन्ना
logo.png دی سمپل ما دا رینیم کو کنټرول ا سره سلیکټ کنټرول سی سره کاپی او دلته رالم دلته مې پیسټ کوم چې زه څنګه پیسټ کوم نو امیج به ما سره نشو کی ایرر به راکړي پښتو کوډ هبه لیکل دي او امیج ما سره نشو کیږي ایرر راکړي ولی نشو کی خو بارډر سټیل شو کیږي وته وګوره 2 پکسل بارډر مو ورکړو کنه هغه سټیل شو کیږي فار ایگزامپل زه 7 پکسل بارډر کوم سټیل دا ما سره شو کیږي راځه 7 پکسل بارډر ما سره سټیل شو کیږي صحیح ده اوس امیج ولې ناراضي امیج ځکه ناراضي کنه چې HTML فایل ما سره په دې فولډر کې دا پروت دی صحیح ده دی غیر چاپیره دلته وګورئ چې logo.png فایل شته دته ملاو نشي دې ځکه دلته ما سره شو نه کی دته پات غلط دی کنه کدل logo.png په images فولډر کې دنه پروت دی زه بدلتا دته پات کریکټ کما چې images فولډر کې دنه سلیش images فولډر کې دنه logo.png فایل پروت دی کنټرول اس سره ما فایل سیو کو پیج میں ریفریش کو نو اکا لوگو ما سره امیج ما سره په خپل ځای باندې راغی صحیح ده د دې نه علاوه یو بل اټریبیوټس چې هغه ته موږ وایي الټ او دې کې فار ایگزامپل ما ولیکو امیج not found path problem کنټرول سره ما فایل سیو کو پیج می ریفریش کو ایگزیکیوټ نشو اوس د دې اټریبیوټ څه مطلب دی دا اټریبیوټس هغه لکار کی کنه چې کله تاسو پات کې څه مسله راشي فار ایگزامپل دینه ما او ریموف کو یا داسې یو دا فولډر دا نوم ما غلط لیکو جی میتن لرکو نو خص په دې څه چل کی دا فایل با په فولډر کې دنه سګوري IMAES دلته ما ور کړل او دا فولډر خو نشته کنه ای کې logo.png دی کنه نو پاته غلط شو نو دیو مالا image not found path problem ما سادي کیس کې دا یو attributes execute شو اوکے ان کیس path correct شو نو دا یو بیا نه execute کیږي تاسو په خپل image خپل ځای باندې شو شي صحیح ده دا سمپل ما سره دا images attributes نو مونږه دلته سلاید سی ما تاسو الریډي ډسکس کړل کنه چې یو سورس دی یو بورډر دی یو ایچ سپیس دی یو وی سپیس دی یو الټ دی یو ویډ دی یو هایټ دی صحیح ده نو ان شاء الله تاسو به لیک پریکټیس کې مختلف قسم امیجز راولي او دلته یوز کې دا چې کوم اټریبیوټس دي دا په اپلای کې نو سم مسله باندې نه بیا د تاسو مسلې کنه نو تاسو پرسنلی واتساپ باندې اس ام اس کولای شئ او ګروپ کې به زادي سلایډز وغیرہ تاسو سره شیر کوم صحیح ده نیکسٹ ټاپک زموږ دی کنه مارکیو اوس مارکیو څه ته وایي تاسو ما څنګه ویب سایټ کې الریډي شو کړل کنه چې مارکیو موږ زیاتره د نیوز لپاره استعمالو اکثر ته ویب سایټ کې مختلف قسم ټي وي باندې نیوز ګوري لاندې پټه رواني کنه نیوز پکې زی یا مختلف قسم سایت نیوز رواني کنه نو مختلف قسم ایونټس وغیرہ سوک شیر کې رواني نو اکا ټول مارکیو ټیګ په ذریعہ باندې کیږي اوس څنګه مارکیو ټیګ په ذریعہ باندې کیږي کار څنګه کی نو مارکیو ټیګ فار ایگزامپل زما نیو فایل جوړ کوم کنه دی کې کوم دی کې کوم ده صحیح ده فار ایگزامپل دلته ما سمپل اچ ار راکو یو هوريزونټل لاین مې راکو راغی دا صحیح ده او د دې سایز لکه مو چې لګو چې صحیح ده او د سایز مې سمپل صاف ایگزل کو لوکیشن مکمل لوکیشن صحیح ده دې کې زه مارکیو کار کوم اوس مارکیوز ټاپک څنګه دی لاندې مارکیو د ټیګ د کنه چې د HTML خپل ټیګ نه دی کنه څنګه دا نو ټیګ مونږه سمپل یو ټیګ لیکو او کنټرول جو ما سپیس کلیک کوم انټر وو ما سره راځه خپل ولیکل شي دا که شاته مارکیو ټیګ په خپل لوګو ته باندې لیکي ما سمپل د لیکو مارکیو باندې کو مارکیو ټیګ کولاو شو مارکیو ټیګ باندې شو اوس د دې په مینس کې چې ساتو مکنه هغه باندې مارکیو اتوماتیکلی اپلای شي فار ایگزامپل دلته ما لیکو کنه just to tell you today topic is image insertion simple ma bagada aur watch control se ma file save ko sanga page refresh kama kana today topic is image insertion khapla websites ke rawan di
نو دې طریقې سره ته ویب سایټ مختلف قسم نیوز وغیرہ راوستي شي. اوس دا نیوز په دې سایټ باندې تللی شي، په دې سایټ باندې ته راوستي شي، لیفټ نه بوتلی شي، رایټ نه بوتلی شي، اپ بوتلی شي، ډاون بوتلی شي. نو سمپل دې لپاره یو اټریبیوټس دی، هغې ته وایي ډایرکشن. فار ایگزامپل دلته ما ولیکو رایټ، کنټرول سره ما فایل سیف کو، پیج مې ریفریش کو، د رایټ سایډ نه را روان دی. صحیح ده. دلته ما ولیکو بای ډیفالټ لیفټي، لیفټ مې کو نو واپس په دې سایډ نه راځي، لیفټ نه روان دی. صحیح ده. که دلته فار ایگزامپل ما ولیکو اپ، پیج مې سیف کو، ریفریش مې کو، دی په بر راځي، په بر روان دی. اوس د ده مارکي اوورال د دې لیکلو هایټ دومره دی، نو ځکه دی داسې ځي. که دلته یو بل اټریبیوټس دی که نه هایټ، مارکي ولې هایټ ورکړم فار ایگزامپل 20 پکسل ما ورکو، کنټرول سره ما فایل سیف کو، نو دی 20 پکسل په ډیر زیات کم دی، 20 نه 200 مې ورکو، کنټرول سره ما فایل سیف کو، ون مارکي ولې مې هایټ سیو کو، ایگزیټ د دې ځای بس بیا روان دی. صحیح ده. نو دې طریقې سره ته کولی شي فار ایگزامپل ما ورته چې اپ نه ډاون، کنټرول سره ما فایل سیف کو، پیج مې ریفریش کو، نو د بره نه لاندې را روان دی. صحیح ده. که زه چې بای ډیفالټ څنګه ورو اکه شانتې راځي، نو دلته به لیفټ سایډ کې یا ریموف یې که نه په خپله به لیفټ سایډ ته روان. صحیح ده. سمپل داسې روان دی. هایټ ته نه ته ریموف کې، ریموف کا دا زیاتر اپ ډاون کې په کار راځي. ایسه ستا خوښه دلته دې زده کو، به سمپل چې کله ضرورت ته راشي یوز کولی شي. صحیح ده. اوس دویم سوال پکې راځي که نه چې نیوز خو روان دی، اوس د نیوز سپیډ زه دې سپیډ سره به ځي، که زه یې کمولی شم سیوا کولی شم، نو بلکل ته د نیوز سپیډ سیوا کولی شي، کمولی شي. دلته ما سلایډس کې تاسو لپاره ایډ کړي دي که نه چې د ډایرکشن رایټ کېدی شي، لیفټ کېدی شي، اپ کېدی شي، ډاون کېدی شي. او د سپیډ دپاره سکرول اماونټ ورته وایي. سو سکرول اماونټ چې سکرولینګ څومره اماونټ سره دی سکرول کېږي، دلته به سمپل ولیکي سکرول اماونټ، او دلته ما سمپل ټایم ورکړو، کنټرول سره ما فایل سیف کو، اساسن پیج ریفریش کم، سپیډ یې لږ سیوا شو. صحیح ده. سپیډ یې لږ سیوا شو. فار ایگزامپل زه 20 کم، سپیډ به لږ نور هم سیوا شي، اندازه به ته لګي. فار ایگزامپل زه 100 کم، اوس به ته مکمل صحیح اندازه ولګي. صحیح ده. دومره سپیډ سره ځي، نو ته دا خپل اندازې سره سیوا کولی او کمولی شي. صحیح ده. بالخال والا ما سمپل 10 کی هو تو کنټرول سره ما فایل سیف کو، پیج مې ریفریش کړ، 10 سره سپیډ سره روان دی. صحیح ده. دا خینه علاوه دویم کوېسچن پکې دا کېدی شي زیاتر نیوز کې موږ په ماوس ته پاسه بوځو که نه، نه هغه ودرېږي، زه ریډ کم یا زه پې کلک کم بل دغه ته لاړ شي. بالخال اوس ما سره دا مسله ده چې زه پې ماوس ته پاسه بوځم چې دې ودرېږي، د هغې دپاره جدا اټریبیوټس دی. سمپل دلته به ولیکي که نه on mouse over is equal to double colon में start के देखिए बोली कि this dot stop semicolon simple दा बोली कि on mouse over मतलब चीज़ें पे द पास mouse बोझम this dot stop मतलब दा this stop शी बस ये दी उधरीगी कंट्रोल इस सरमा फाइल सेव को पेज में रिफ्रेश को उसको रखा जब पे माउस ता पास रहा वाला मा रन होस्तो बस ये उधरी तो सही है निधि तरीके से रहता दाऊद रोल शी माउस तेरे मादर को उस नरवानी की उस बहुत बिया बहुत तवे करा चीज़ें तेरे माउस लेर कम दे रवान शी सिंपल टा यो एट्रीब्यूट चलता खत्म शो का ना दे देना बाद बदलता बल एट्रीब्यूट स्टार्ट के ऑन माउस आउट this dot start on mouse out जितना mouse out को this dot start दादी start शी सिंपल मा कंट्रोलर से सेव को पेज में रिफ्रेश को न उस चीज़ पे माउस पास बोझम न उधरी दो माउस लेर कमा न देते ना लेर शो सीधे माउस बोझम न उधरी दो और माउस से लेर कमा न देख पापा न रवान शो सीधे न दी तरीके से आता चेंजेस वगैरह कोई शी न देने लगा था मार्किव की फॉर एग्जांपल दिलता मा सिंपल HR ड्रा को तो मार्किव की ओन हेडिंग को राउस्ते शी संग राउस्ते शी फॉर एग्जांपल दिलता मौली को मार क्यों मार्किव में स्टार्ट को मार्किव की ओन दा टोल पर टोल हेडिंग ना दे मेरा टिंग को दी के मैं प्रे हो दो कंट्रोल एस में सेव को रिफ्रेश के मेरे को
ناغه هډینګ برازي اوس هډینګ څه شو نه راځي سغلتي مونږ کړله دا روان دي صحیح سپیډ یې کم دی سپیډ یې ځکه کم دی سپیډ مونږ سیوا کړو دا پاس ماوس بوزم دی نه ودرېږي دا پاس بوزم دی ودرېږي ځکه چې دلته ما اټریبیوټس نه دی اپلای کړي سمپل ټول اټریبیوټس دلته مارکیو باندې ته اپلای کړي نه ټول بکار کی ایون چې ته فار ایگزامپل دلته یو اچار راکم ایون چې ته ون امیج په کیمرا اوسته شي څنګه راوسته شي امیج فار ایگزامپل ما دلته ولیکو مارکیو او دا ون امیج نه دی دا مې کاپی کو او د دې په مینس کې مې ور پیسټ کو اوس ورته ګوره ښه پیج مې ریفرش کړم ون امیج به پکې رواني داسې لیفټ نه رایټ سایډ ته به رواني خو لږ سلو ځکه روان دی که نه چې دې سپیډ ما سیوه کړې دا ورته وګوره ون امیج پاسه ماوس بوزم نه ودرېږي ولې نه ودرېږي ځکه چې ما له څه اټریبیوټس نه اپلای کړي زه یم چې دا امیج دی ډایرکشن زه چینج کوم دی رایټ سایډ ته ځي کنټرول سره ما فایل سیف کو پیج مې ریفرش کو امیج به د دې سایډ نه ځي H1 به دې سایډ نه ځي د دې سپیډ سیوا دی ځکه دې باندې ما پورا څه اپلای کړی ماوس اور کم نه ودرېږي ماوس نه آوټ کړم روان چې دې د پاسه ماوس سره کې سمپل روان دي د دې طریقې سره ته مارکیو کې امیجز هم راوستي شي لیکل هم مومنټ وغیرہ ورکول شي صحیح ده که څه کوېسچن د لیکچر کې تاسو کمنټس کې ویلی شي او واتساپ ګروپ کې هم الریډي ما جوړ کړلی کې زه سلایډ وغیرہ شیر کوم نو واتساپ باندې پرسنلی رابطه کولی شي انشاءالله نیکسټ کلاس کې به نیو انټرسټینګ ټاپک سره ملاویږو او هغې پر مالی اجازت راکړئ الله پامان Goodbye and thank you. See you in next class.